سلامونه قبول کړئ. زه اسدرحمان ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره د کراچۍ نه موجود یم. زما تر څنګ تاسو داسې ټاپي نه یې چې هغې کې ډېر زیات ګران میلمانه هم راغلي دي او د هغې نه زه تاسو ته خبره کوم. نو دا ټایم موږ په ګډاب کې موجود یو، راغلي یو د ضیا بای په دعوت باندې. دلته یو پروګرام ارینج کړی دی او دا ټول ملګري چې تاسو نه دا ټول د بونیر دي. د خوشحالۍ خبر دا ده چې دا د ټول د بونیر هغه ځوانان دي، هغه ګلالي دي چې دا ټایم په دې ځای کې موجود دي. زما سره دې سایډ ته تاسو وینئ چې کوکینګ سټارټ دی. ضیا بای چې کوم دمپوخ د دوی مشهور دی هغه یې باندې کړی دی او هغې سایډ ته بل بایي لګیا دی ګریل پیسټ چې کوم دی هغه تیاري. دا ممبر صاحب زموږ سره هم موجود دی، چرمین صاحب هغه هم د بونیر نه تشریف راولی دی. د په اعزاز کې دا پروګرام چې کوم دی هغه ارینج کړی شوی دی. په دې کې زموږ سره ټولو کسانو سات راکړی دی. هغه کلیواله مینه ده، هغه کلیوال ماحول دی، هغه کلیوال سیسټم دی. کراچۍ ته راغلي یو، په ښار کې موجود یو، خو هغه کلیوال مینه چې کوم ده هغه موږ ته دلته هم میلاو شوه. موږ د ګلشن اقبال نه دلته رالو، سفر هم وکړو، ډېر زیات خوند یې راکړو، ډېر زیاته مزه راکړه. چرمین صاحب را سره هم موجود دی، دی هم د جوړ سره تعلق ساتي، د کوهي سره سلارزو سره تعلق ساتي. څه به را سره شریکوي او څه وینا لري؟ آیا دلته تا ته کلیواله مینه میلاو شوه او که نه؟ ها، بسم الله الرحمن الرحیم. داسې چل دی چې څنګه په کلي کې مونږ خوشحاله یو، دلته کې مونږ بالکل نه محسوس کوو چې یاره مونږ په مسافري ده. مطلب دا ده څه دي بیا مطلب دا څه ده ستاسو په شان ملګري وقاص داسې ملګري چې دی مفتي صاحب دی، ټول دا ملګري مونږ دلته کې زبردست. ضیا صاحب مطلب دا مونږ دلته پروګرام دی راغلي یو، دلته ابدار دی، نور داسې واړه ملګري زمونږ چې دلته ډېر ښه پروګرام او ډېر ښه ماحول دی، زبردست. او مطلب دا دی چې موږ ډېر خوشحاله یو، زبردست. حاجي صاحب خبرې تاسو واورېدې، حاجي صاحب ورته هم ویلی شو، چرمین صاحب ورته هم ویلی شو، ممبر صاحب ورته هم ویلی شو. ضیا بای هم موجود دی، هغه دا ټایم هغه لګیا دی، هغه کوکینګ کوي، هغې سره ابدار هم موجود دی. حاجي صاحب څه به وایې د دې ضیا بای د دې مینې متعلق او د دې مهمان نوازۍ مطابق دوی د دې مهمان نوازي او دا په کوم الفاظو بیان کړي؟ یاره چې زه خو داسې چل دی که نه چې زه لکه دې زما سره الفاظ نشته که نه چې زه په دې شکریه په کوم الفاظو کې زه ووایم یا زه ضیا صاحب دی دا لکه زما سره دې الفاظ نه، ځکه چې تاسو مونږه او مطلب دا دی چې دومره لرې ځای ته راوستل سر سپاټې او بیا مطلب دا دی چې دوه پیسان چې ورته مونږ وایو هغه باندې دي. مفتي صاحب دی، مطلب دا دی د ابدار صاحب دی، زمونږ دا څو ملګري ښه نوم زمانه مفتي صاحب را سره شریک دي. مفتي صاحب به خبرې کوي. موږ هم د کراچۍ ته په ټریپ باندې راغلي وو او موږ دې ضیا بای سره میلمانه یو په خپله باندې. ممبر صاحب پکې راغی، دره خوشحالي نور هم سیوا کړه. موږ فارم هاوس ته اوس راغلي یو، ګنډاپ ورته وایي، ګډاپ ورته وایي. د دې فارم هاوس ته موږ په هغې کې موجود یو، څوک کرکټ کوي، څوک څه کوي، څوک کاني تیاري. او ممبر صاحب راغی، موږ خوشحاله شو. دي تاسو ته خبرې وکړې نورې، عزت والا خلک دی او د بونیر دا ټول ښکلا یې دلته راټوله کړې ده. موږ یو ګیدرینګ جوړ کړی دی. د بونیر هاوس نه موږ ډایرکټ ګډاب ته رالو، ډېر زیاته مزه یې راله کړه. دا زه ستاسو سره شریک یم، نو ډرون شاټس هم اخیستي، هغه به درته هم ښایم. او ابدار صاحب را سره هم موجود دی، هغه به را سره هم خبرې شریکي. خو تاسو سره مختصر ویم چې د ضیا بای د مینه او د موجب دی دا اخلاص او د خلوص چې کوم دی دا د هغې کلیوال مینه ثبوت دی چې موږ ولیدو او ډېر زیات خوند یې راکړو. دلته واړه کرکټ هم کوي، د گیم لپاره ځایګونه هم موجود دي، سویمینګ پول پکې هم موجود دي. ابدار بای په کوم الفاظو کې به دا پروګرام ستاینه وکړي، د دې دا شکریه به ادا کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو پیل نه ستاسو شکریه، ماشاءالله. دا زمونږ یو لکی ورته ووایي چې مونږ لکی چانس مونږ ته میلاو شو، تاسو سره داسې اچانک میلاو شو ضیا بای سره. او تقریبا په هاف ګنټه کې دا ټول ارینجمنټ وشو. لکه مونږ چې کله په اختر کې هم چېرته فارم هاوس ته ځو که نه زمونږ 3 ورځې لګي چې ها بای څنګه وکړو څنګه چل کېږي. دا په هاف ګنټه کې داسې ارینجمنټ وشو چې مطلب ایکسپریس کولی نشم ظاهرولی. نو د ضیا بای ستاسو د ټولو بهترین ډېر شکریه او ډېر بهترین مزه کوي، مطلب انبلیویبل چیز دی. اور بس خپل خیالات ډېره مهرباني. بالکل تاسو هغه خوشحالي ولیده، ډېر زیات بهترین ماحول دی او موسم هم ډېر ښکلی دی. تاسو ته بخیمه ویډیو زما سره تاسو وکته. امید ساتم زما په دې ویلاګ، زما په دې کاوش په تاسو پوه شوي. اجازت نه غواړم، په لوی الله م سپارم.